چې پښتون قوم نن د مایوسۍ شکار دی او دا اوس نه دی. کو تاسو د حیات محمد خان شیرپا شهید دور هم وګورئ، نه هغه وخت کې حالات همدغسې وو. دا دی کې اوس وروسته ورځ په هغه کې اضافه راغلی، خاص کر په دې دهشتګردۍ کې. او که زه دا ووایم چې هغه د دې ملک لومبنۍ سیاسي دهشتګردۍ باندې هغه شهید شوی و، نو دا به غلطه نه. او چې څه مقصد دپاره چا کړی و، هغه مقصد د هغوی حل نه شو. او نن زمونږ هماغه شانتې هلې ځلې هغه کېږي. دا صورتحال چې کوم دی نو د دې ملک او خاص کر د دهشتګردۍ دا کم لهر چې اوس وروسته ورځ په هغه کې اضافه کېږي، کمې نه راځي. نو دا موجوده چې کم حکومت یا دا کم سیټ اپ دلته ناست دی په دې صوبه کې یا په مرکز کې، نو د هغوی دې طرف ته توجه نشته. پښتانه چې دي نو هم د دهشتګردۍ شکار دي، هم د غربت شکار دي، هم د بېروزګارۍ شکار دي، هم د مهنګۍ شکار دي. او وروسته ورځه پکې اضافه راځي، نو دا زمونږ فرض جوړیږي. او د هغه کم افکار چې کم نصیحت چې چې کم مقصد چې د هغې دپاره به پښتون قوم پکار دا دی چې مونږ ټول یو ځای شو، د دې مقابله وکړو. د دې مقابله به کول غواړي او چې څو پورې مونږ یو ځای شوي نه یو او یا دا دې جدوجهد کې شامل نه یو، نو دا صرف حکومت نشي کولی. حکومت نن سبا د هغوی توجه دې ته نشته. دې ملک کې او دې صوبه کې افراتفري ده. د جنوب اضلاع چې دي ټولې د دهشتګردۍ په وجه هلته ماښام نه پس څوک تللی نشي. هغوی خپل هلته چک پوسټونه لګولي. دا عجیبه خبره چې د دې صوبې چې او عملي اقدامات نه نو دا قوم دپاره د قوم کې به نوره مایوسي وروسته ورځ زیاتېږي. زما په خیال دا صورتحال چې دی نو دا چې سړی ګوري نو بلکل په دې باندې هغه مونږ ټول حیران یو چې چا دا 11 کاله دلته یو پارټۍ حکومت وکړو. دا په لومړني ځل باندې داسې شوي دي. او اوسه پورې د دې صوبې مسلې یا مشکلات یا چې کوم مونږ ته درپېښ مصیبتونه دي په هغې کې هېڅ عمل هېڅ هغه نه دی کړی، عمل دخل نه دی کړی. نو لہذا زمونږ دا هغه دی چې دا دلته هم صوبایي حکومت هم فیل دی او دا یو ریموټ کنټرول باندې د جیل نه ریموټ کنټرول باندې دا صوبایي حکومت چلیږي. او د دوی په هغې کې اوس دا کم چې منتخب شوي دي، ورته منتخب وایه که هر څه وایه، ایم پی ایګان او ایم این ایګان د هغوی بل کار نشته سوای دې نه چې نن 100 ګاډي راوله او نن 50 ګاډي راوله. هغوی خو خپل حلقو نه کولی شي خدمت او نه هغوی سره څه اهلیت شته او بس دا پې هغه دی چې نن دامره ګاډي راوله. نو دې سره خو دا صوبه نه هغه کېږي. د دې صوبې د عوامو مشکلات زمونږ ته احساس دی او دوی سره مونږ ولاړ یو د دې صوبې د حقوقو دپاره، د دهشتګردۍ ختمې دپاره او ورسره د دې غریب قوم چې کوم مشکلات او مسایل دي هغې دپاره به مونږ خپل جدوجهد جاري ساتو. نو ما چې څنګه ووایي دوی سره بل څه شته، خو په دې باندې دا کم خلک چې ورسره دي هغه په دې کارکنان په دې باندې هغه کوي چې یاره نن فلاني ځای کې جلسه ده او نن یوم هغه دی. نو کو دا دوی وایي چې دا یوم سیاه ده، نو په دې صوبه کې خو دوی ته 3/4 هغه میلاو شوی دی، اکثریت میلاو شوی دی. رومني هغې کې
چې کم ملو شو په دویم کې 2/3 اکثریت شو 3/4 اکثریت ملو شوی دی. نو دوی ته خو مونږ خو دا وایو چې دا چا په دې ملک کې دا کم طریقې سره دا الیکشنونه کیږي. الیکشن مقصد چې وشي نه چې هغه د صوبې کې یا ملک کې استحکام راشي. استحکام خو رانغی عدم استحکام دی، سیاسي عدم استحکام دی. دغسې د مرکزي حکومت هم دوی په هغې باندې هغه کوي. دا چې کوم مونږ یو بل باندې الزامات لګو نو دې نه پته لګي چې دا څه صورتحال دی. نو لہذا دا د ټول چې دی دا د دې دپاره یو داسې یو نیشنل ډایلاګ پکار دی چې بھئی مونږ غواړو چې په دې ملک کې یو ځل صحیح انتخابات وشي او هر څوک چې راغی په هغې کې چې دا نه د RTS خبرې نه د فارم 47 خبرې او صحیح معنو کې الیکشن وشي دا ملک په مخ کې راشي. ګنې په دې صورتحال کې دا ملک مخکې نشي تللی. دغه مقاصد دي نو دا خو خپل ذاتي مقاصد دي، د عوامو مقاصد خو نه دي. کو صحیح منډیټ او کو غلط منډیټ ورته ملو شوی دی. پکار دا دی چې دلته د صوبې هغه کړی د فلاح و بهبود لپاره کار کړی وي. نو دا خو د عمران خان ماغه دی چې نن یو کس را مخکې کي یو څه موده پس بیا وایي چې دا ټیک نه دی بل را مخکې کي. دا د هغه طریقې واردات دي. همدغه طریقه د همیشه اختیار کړې ده، همدغه شانتې دوی لګیا دي. زما په خیال دا خو یو غیر جمهوري اقدام دی. آرمی چیف د یو ادارې مشر دی او چې خط هغه ته لیکي د دې مطلب دا چې دا نور ټول د پارلیمنت د وفاقي حکومت یا دا ټول هغوی یو طرف ته یو قسم رد کړل چې یاره صرف دا هغه دی. مخکې هم ته دا وې چې زه به صرف اسټابلیشمنټ سره خبره کوم، نور چا سره نه کوم. هغه ځین چې دروازه بند شو نه بیا لاړه لخوا، اوس بیا دې خوا هغه شو. نو هغه صرف او صرف دا پریشر اچول غواړي چې مونږ سره راشه کېنه او خبره وکړه. او زما خیال نه دی چې داسې صورتحال به جوړ شي په دې ملک. د ټرمپ نه چا چې دلته هغه خواهشات او تمه وه چې یاره ټرمپ راشي او هغوی به وایي چې هغه به وایي چې بس فلانې پرېږدی. داسې نشي کېدی. د هر ملک خپله پالیسي دلته عدالتي نظام شته او عدالت ګو ښه یا بد هر څه چې دی خو د هغې په ذریعه هغه کیدی شي. د ټرمپ چې کومې پالیسۍ دي په هغې باندې اوس ټول دنیا هغه د تشویش کې ده. د فلسطین او د غازه سټریپ چې کومې خبرې وکړې دا خیال دی چې دا به زه هغه کوم او دلته نه به یو ریزارټ جوړ کړم. دا څه لینډ مافیا والا خبرې دي. د دې خو دې هم دا لینډ مافیا والا دا ټول عمر هم دغه هغه کړی دی. نو په دغه لحاظ سره زما په خیال د دې مونږ پرزور مزاحمت کوو او دلته چې څه کېږي هغه به د دې عوام فیصلې کوي. د امریکې صدر یا نور څوک په دې فیصله نشي کولی.